هم په خدای د 100 روپو خاوند دا د ما واورئ زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ دارور نه بهتر دارونه خویندې نه ساتي دا خو تر څو یې ساتي خو چې کله ښځه وشي او کله بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي. السلام علیکم ملګرو، ویډیو لږه مکمل وګورئ. مولانا صاحب پکې یو ډېر تریخ حقیقت بیان کړی دی جی. نن سبا ډېر داسې زنانه وي جی چې د هغې کله خاوند غریب وي نو هغه سره ګزاره نه کوي، داسې ګیلې شکوې ترې کوي چې فلانې شی درله راوړو فلانې شی درله راوړو، مطلب مختلف قسم مسایل راځي د غریبۍ په وجه باندې. هغه هوښیارانو ویلي چې د ښځې د وفا پته په غریبۍ کې لګي او د سړي د وفا پته په بیمارۍ کې لګي جی. راځئ د ویډیو طرف لځو، مخکې د مولانا صاحب دا بیان اورئ، شیخ ادریس صاحب بیان دی جی. راځئ چې څه خبرې پکې کړي مولانا صاحب. ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځې بیا به څه کې د مارونو دا نه راپکار خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کوي دا د پلار کره لاړه شي، ظلم به نه کوي او طلاق دې هم نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي، خیر د خاوند خدمت دی کوي، د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تیر شي، د مزیداري خوشګوار ژوند، یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی. د طلاق حوالې سره به زه یو معلومات درکړم جی. طلاق چې کوم دی په دې باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کېږي او شیطان پې ډېر زیات خوشحالېږي جی. شیطان چې وایي ماښام لاړ شي دی چې کوم مشر نو هغې تپوسونه کوي وړو وړو شیطانانو نه، شیطانان څه چل کړی دی، کم یو انسان دی ګمراه کړی دی، کم انسان دی غلطې لارې ته اړولی دی، نو هر یو کس ول خپل دغه وایي خپل کارګزاري وله ګزارئ چې ما فلاني ځای کې فلانی انسان ګمراه کړی دی، فلاني ځای کې مې فلانی انسان د مونځ نه پاتې کو، دې کې یو وړوکی شیطان وله راپاسېږي چې ما نن ښځه خاوند وجنګوله، نو هغه شیطان چې کوم وي هغه له انعام ورکړي چې دا له ټول نه غټ کار پکې تا کړی جي چې تا ښځه خاوند وجنګول. ښځه او خاوند چې کله وجنګېږي او ښځه او خاوند چې کله مطلب د منځ کې بیلتون راشي او طلاق مسله پکې لامکه راشي که نه، چې یو انسان وایي واده وکړي نو هغه له پکار چې په خوله باندې طلاق نومړو راولي نه، نو چې کله طلاق مسله راشي نو دا نسلونه خرابوي. دوی نه چې کوم ماشومان پیدا وي په هغې باندې غلط اثر پروځي، هغه ماشومان چې کوم دي هغه نسل چې کوم دی هغه غلط رالوي شي، په غلطو لارو باندې سر شي جي، ځکه پلار یې نه وي جي. او بل چې دا کومه زنانې له طلاق ملو شي جي هغه هم بیا د پلار په کور کې پلار مور پلار به تر کمې ساتي یا رمړونه به تر کمې ساتي، څنګه چې مولانا صاحب ووي چې کله د رونیانو خپل ښځه شي یا بچي شي نو بیا هغې ښځه وساتي بچي وساتي که نه خویندې وساتي، نو ډېر داسې روریانې چې هغوی بیا مطلب خپل خور نشي ساتلی چې کومه خور وله په کور ناست دی، نو د 10 روپو خاوند وایي د یو کروڑ سره کروڑونه وي وله ستا وایي د 10 روپو خاوند ته بهتره ده. مولانا صاحب بیان دی بلکل دا حقیقت دی جي. نو ویډیو مې ځکه ستاسو سره شریکه کړه چې نن سبا ډېر داسې مسایل راځي چې کې اکثر ښځه خفه په دې وجه وي چې خاوند د غریب وي، خاوند د هغې ضرورت نشي پوره کولی، نو هغې منځ کې بېلتون راشي د غریبۍ په وجه باندې. نو داسې هېڅکله هم نه دي کول پکار، ښځې له هم پکار دي چې صبر نه کار واخلي او ما غریب خاوند سره ټایم تېر کړي. الله پاک ورځې بدلولو والا دی جي، الله پاک نه غوښتنه پکار ده. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.